نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق الله العظيم. سورة النور یولسم نمبر آیت دی. تدی رکو دا مخ کی رکو سربت او مناسبت دادی چی پا مخ کی رکو کی مسئلہ دا حد قذف دا عام مومنانو پا بارک بیان شوا او پدی رکو کی مسئلہ دا قذف دا المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پا بارک بیانی کی. دا آیتنا دا یو خاص واقعی متعلق اللہ پاک نازل کری دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زندگی معمول بدو کلبہ چی چرط پا ہجرت باندی غزا وغیرہ رتلو نزان سر بے پخبل بیبیانو کی یو بی بی بوتلا پشبگم کال دا ہجرت دا نبی علیہ السلام دا غزا غزو بنی مستلق چی غیط ویلشی غزو مریسع دی غزا تلاڑو بل بی بی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ورسردہ پلار واپسیرہ روان دی. نبی علیہ السلام دا بی بی چونکی دا وجود پا لحاظ سردی رضیات تا کمزوری و دا پردی حکم نازل شویو کلب چی دا بی بی دا خپلی سورلین کودشوا دا کی جاوین با کودشوا نسورلے بڑھڑتا دمی دا پارا ادرولی شو کلب چی دا دی پسورلے باندی دروانے دو وقت راغی صحابہ کرام پا دی خدمت باندی مامورو چی دی بدغا کی جاوات چی پکم کی بدا ناستوا پردی با پیچولی شوی دا پردی حکم چونکہ نازلو دا کی جاوب روغ پا دی صحابی باندی اوخ باندی کی خودلا یو پیرا پلار باندې را روان دی د دې غزانا یو ځکه د مکی د شپې اخیرنه حصہ ده. شپې اخیرنه حصہ ده आवाज به وشو چې سفر باندې روانېږو. هر انسان به د اخیرنی وخت خپل تقاضی و غیره برابر کی پلار باندې سفر کو. ام المؤمنین د روانېدو نه وړاندې اخیرنی وخت کې کته ځنګل طرف ته گذشوا او خپل قضای حاجت کو. پدا موقع باندې د دې په غاړه کې هار د دې نه اوښلی. اوس دا هار کوشش کې چې هغه راغون کې تیارم ډېره دا د رڼا انتظامات هم نشته خو چې دا راتلنو قافله تللی و. قافلې والا خیال دا وی چې دا کجاوه مونږ اوچتو په دې کې بیبي ناسته دو درې کسه چې کجاوه اوچتئ او د انسان وجودم کمزوری نو بیا داسې نه محسوسي او پرده چونکې چورې شو ورته ته معلوم نه شول چې دې کې بیبي نشته. قافله لاړه پلار باندې روان دي. نبی علیہ السلام به د قافلې نه رستو یو صحابي مقررو چې پلار باندې تمن پس رازات د قافلې نه سشي شاته پاتې شوی چې هغه بیا راوالي هم دا شان پدې موقع باندې د دې خدمت لپاره حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه نبی علیہ السلام مقرر کړو چې واپس پلار من پس رازا کم ځای کې جمع د مکړی ته دور صفاتی ځان سره راغله. صفوان ابن معطل رضی الله عنه چې دې تر ورسید بیبي چې له قافله تللی د باغزه باندې صادر واغستو ډیر زیاته خفشوا خو بیا او خیارتیا دا وکړه چې ګوره قافله کم ځای د مکی نو کم ځای دې ته زیاده شو او پیدا نه کړم نو دې ځای ته واپس راځي بل خوا نه ګرځو او بچت ځم. بیبي په دغه ځای باندې صادر واغستو سترګې ورغله ودا شو. صفوان ابن معطل رضی الله عنه چراغ وی کتل دا
بیبي لاس چونکه د پردې د حکم نازلېدو نه وړاندې هغې لیدلې وه ډېر زیات د غم او د خفګان نه اواز وکړو انا لله و انا الیه راجعون چې دا یې ووي ام المؤمنین غوږ ته څنګه آواز راغی فوراً څادر کې ځان سم پټ او کېناست صفوان ابن معطل رضی الله عنه خپل اوښ کېنو بیبي پې کېناستله او پړې یې ونیو مور د مؤمنانو په اوښ ناستله او صحابي چې د نبي علیه السلام د بیبیانو بچي دي د پړې د اوښ ونیو او په لاره باندې روان نبی علیہ السلام قافلې ته چې کله دا اوښ ورسېدو د دې واقعي خبر رئیس المنافقین د منافقانو کافرانو سردار منافق خو کار دی هغه ته ورسېد هغه وایي چې دا خو مسله خرابه ځکه د شیطان په زړه کې غصه مې خبرې نه خو شیطان بس هغه د دې نه یو پراپګنډه شروع کړه چې د نبی علیہ السلام بیبي نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله نقل کفر کفر نه باشد بیبي شاته پاتې شوې ده او دې څه غلط کار کړی د پیغمبر بیبي الله فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي کافر کېدی شي لیکن زناکارا او فاحشه نشي کېدی دا زموږ ایمان دی لکه د لوط علیہ السلام بیبي کافر وا او زناکار نشي کېدی دا پیغمبرانو خصوصي صفات دي یعنی زنا د کفر نه بد شي لکه دا د حیا سره تعلق ساتي منافقانو پراپګنډه شروع کو پراپګنډه ډېره په تیزه باندې تر دې چې یو څو صحابه کرام هم د دې کافر په دې پراپګنډه کې راغله هغه یې مې کېدی شي دا شي حضرت مستح رضی الله عنه حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه حضرت حمنا بنت جحش رضی الله عنها دیم د دې منافق په دې وسوسه کې راغله انسان دې بشري تقاضے کمزوري مطابق نبی علیہ السلام ته خبر را ورسېده چې منافقان خدا سے ډرامه شروع کړي سفر نه چې واپس راغی بیبي لا خبر نه ده کور ته چې راغله نبی علیہ السلام خو زه خفه غوندې وینم چې دا به څه چل شوي ځکه نبی علیہ السلام به چې کله د دې کور ته راغی تپوز د طبیعت دی کو څنګه طبیعت دی خدي حال احوال برابر دي خامخا تپوز به او نبی علیہ السلام د ټول بیبیانو سره ډیره مینه وا او په بیبیانو کې د دې سره بیا ډیره زیاته مینه وا یو خدای د علمي لحاظ سره ډیر زیاته قابل وا او بل د دې پلان ابو بکر صدیق په نبی علیہ السلام باندې ډیر زیات احسانات د دې په بنا باندې نبی علیہ السلام سره ډیره مینه وا د دې وجه د نبی علیہ السلام هغه مینه نه مخصوص چې څه چل شوی نو باغی باندې ما طبیعت ډیر زیات خپه شو خو غږ نه کوم چې څه چل شوی ما ته پته نه لګي اخر دا چې یو ورځ د قضای حاجت د پاره د خپل کور نه د یوې مشرې زنانه حضرت ام مستح رضی الله عنها سره بهر وته چونکې په کورونو کې د قضای حاجت انتظامات نو بسر انسان بچ تډړې 14 مات کې راغله غټ صادر میں بسر باندھو ام مستح رضی اللہ عنہ خیال نو او پدې صادر باندې زما پکې خودل غټ صادر تسر کړو باندې داغي د وجه د بیبي را پرې وته چې را پرې وته ام مستح رضی اللہ عنها دا مشرک مزنانه و ناغي د خلین یو بد دعا وته تعس مستح دا د عربو په جبه کې دعا بد دعا و یعنی مستح دې هلاک شي مستح دې هلاک شي بیبي وته فرمای دا شوی به دا ابو بدری صحابي دی ته دغه په باره کې خیری وکړي ګوره دې تلافت نشته چې دا غي پذیر کې زما متعلق وسوسه راغله ام مستح رضی اللہ عنها وتواقع بیان کرتے تو بچے سے خبر مسئلہ خدا سے روانہ دا سے خبر کیږي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها کوټه شراب ډیر زیات جوړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی اغه اجازت باغ ته کستاسي اجازت دي زما مور کړه لاړه طریق خیال دارا چې مور کړه لاړه نبی علیہ السلام خفدي التب مور به ماتم سے تسلی راکی
د مور پلار خامخا د بچو سره مینه ساتي کور ته لاړم دروازم جاړه د شپې جاړه دروازم جاړه د شپې سم می جاړه مور پلار تسلی را کول چې بچی خیر او دون جاړه ما سره د جړه د وجه تا ته نور تکلیف ورسیږي دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر ځات غمجن دي چې دا کوم امتحان دی ګوره دا بریلیان وی نبی علیہ السلام ته د غیب علم دي تخرب اچو جاهلان نبی علیہ السلام ته چې د غیب علم وی دا دون غم په نبی علیہ السلام ولې تیری نبی علیہ السلام د غیب علم دي قصې د مکه د غیب علم وتشتا خپه ولې دي بیا به ویل چې لکه دا ټول دروغ دي سم نشته سره حیران شي دي خلکو په عقیده باندې چې خدای څنګه عقیده نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ او حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام خاص ملګری صحابه قاسم ډیر قدردان خدای سره لکه ډیر ځات تعلقات اسامه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام متبنو او حضرت علی صاحب د خپل فرض یو دین مشوره واغته چې تاسو څه خیال تاسو سوې چې یره دا خبره به د منافقانو ټکی که غلطه وي حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرمائے چې یره چې زه خود دې په باره کې غلط خیال نشم کولی خو زما ته دا خبره ټیک نه ښکاري پیغمبر صحابه دي او که تاسو بیا خامخا مزید تحقیق غواړئ نو د دې ام المؤمنین چې کومه وینځه د بریره رضی الله عنها دا غینه تاسو کې ځکه وسره په کور کې خدمت کوي دې ته ډېر معلومات علی رضی اللہ عنہ فرمائے نبی علیہ السلام ته چې تاسو خو پکېږئ الله پاک په تنظیم وکړي که حقیقت وي ستاسو لپاره به بیان ډېر او که حقیقت وي نو تاسو ته مسله واضحه شي تسلی ورکړه بری رضی اللہ عنها راوستله تاسو ته وکړو عائشہ رضی اللہ عنها دا څنګه ده یره ډېر زیات او پیار ده خو یو کار پکې دی کله کله داسې وکړي چې اړو واغږي او هغه ته نفذې پاتې شي چې له راشي هغه وړو خوري بس دا کله کله کېږي نور خو تر اوسه پورې مونږ دې کې څه قسم غلطي نه ده لیدلې د پیغمبر بیبي ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش و چې دا خبره خو حقیقت څه نه نشي کافرانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کور ته ورغی التبیبی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اگے تو وی ګورا انسان دی که څه غلطی ده نشوي په توبه الله پاک هر څه معاف کوي او که غلطی ده نه نشوي الله پاک بستا برات کوي ستا مبارک کی بس خبر اتر صفائی براش ام المؤمنین فرمایي زما خیال کې دا نو چې الله پاک په زما مبارک کی صفائی نازل وی ما پلار ته چې ته جواب ورکړ هغه یې څنګه جواب ورکړ څنګه جواب ورکړ نبی رسول الله وی دا غځه کې ما تفاسیر او عبارات بیا جمع کړی دي مختصر خطبه ویل مختصر جواب ورکړ جواب دا ورکړ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کزتا تدیر تصدیق بیان کړه زما خبر دی وخت کې نه مانی خو دی وخت کې وزي او خبرو کو اگر چې دا ماشوم دی وخت عمر دون نشتا زنانم دا جواب سوئی وې زما تعال هغه جواب درکم چې کوم یعقوب علیہ السلام کړو خپل بچو ته فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون صبر ډېر ځات دا الفاظ وی او لاړه ډېر غم د وجه سملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې آثار د وحی شروع شو وحی بنازلی قرآن کریم دا لس آیاتنا د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مبارکی اللہ جل شانہ نازل کړ پدې کې د ام المؤمنین براءت او صفائی نازل کړ نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی ابشری یا عائشہ زیر میں دربان عائشہ زیر سزیر اما اللہ فقد ابرأک اللہ پاک تو بری کړي کافرانو منافقانو دربان غلط الزام لګولو الله پاک ته بری کړي
وی پلار او مور راته وی چې ورشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سلام وکړه وی ما وته چې نه براءت ما الله کړی او دې احسان په ما باندې الله کړی دی ډیر د ناز د دینه مې وی چې نه زده شکریا نه ادا کوم دا احسان په ما باندې الله کې چې هغه باندې ثابت کړو بیا د دینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابه او دا غټ کافر چې کوم منافق دا ډرامې چې جوړ کړی و ام المؤمنین بارکه دې راو غسل دې نور صحابو له حد قذف ورکو یو پیرا او دې غټ منافق له چې رئیس المنافقین د نبی علیہ السلام غټ دشمن دلې دو پیری حد قذف ورکو نو په دې آیاتونو کې الله پاک دا بیانې چې تاسو دا خیال مکه چې واقعات د استاد لپاره بدوا نه دي کې استاد لپاره ډېر نصيحت او بند پروت یو دانه چې په دې واقعیا کې د ام المؤمنین فضیلت ذکر شو تر د قیامت دوره دی پوری د آیاتونو په قران کریم کې محفوظ دا د ام المؤمنین براءت او د هغه فضیلت او بل الله پاک دا فرمای کله چې تاسو په کار دا و چې دا خبر راغلی وي تاسو په دې باندې خپل زړه کې ښه ګمان کړی وي ظن المؤمنین خیرا فمؤمنان ښه ګمان کوي نو که تاسو دا خبر را رسیدلی وي تاسو به قبل اول نه ښه ګمان مو کړی چې دا کېدی چې دا خلک دروغ وي او که بل فرض تاسو په دې باندې ښه ګمان نه وي نو بیا مسلور گواهان راوځو چې دا خبر رښتیا ده نو چې دا مو نه کړل دا الله په قانون کې دا خبر تاسو دروغ ده او الله جل شانه په تاسو باندې خپل رحمت نازل کو تاسو توبه قبول کړه ورنه الله غوښتي وي تاسو ته په دنیا کې لوی عذاب درکړي د پیغمبر په بیبي غلط خیال راغی او بیا کم از کم تاسو په خپل خلو باندې خبره کوي تاسو ډېر وړخ کاری لیکن دا ډېر زیاته غټوي د پیغمبر د بیبي باره کې دون غلط خیال اگر چې تاسو ته وړه خبره ښکاري خدای الله په دربار او هو عند الله عظیم الله پر دا خبره ډیره غټه معمولی خبره نه ده او بلکې چې تاسو دا خبره اورېدلې وي پکار دي چې تاسو وې چې موږ په دې کې خبره نه کوو موږ نه وایو چې دا خبره ټیک دا غلطه دا سی به مو ویلو لیکن تاسو هغه باندې اعتماد مفسرین ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یو څو خصوصیات ذکر کړي اولنی خصوصیت د دې دا دي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د دې نکاح نبی علیہ السلام سره نو شوی جبرئیل علیہ السلام طریقه مو په کپڑا کې د دې تصویر نبی علیہ السلام تروړو چې دا زنانه بستا په نکاح کې راځي واحد د دې دویم د نبی علیہ السلام کې ټولې بیبیان څومره په نکاح کې راغلي دي لس هغه ټولې سیبې وي یعنی مخکې واده شوی وي سوا د دې بیبینا چې د دې مخکې بل چا سره نکاح نه و شوی دریم نبی علیہ السلام چې کله وفات کیږي د ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بغیق کی سر مبارک پروت دا خصوصیت دی سلورم نبی علیہ السلام چې دفن شو نو د دې ام المؤمنین په کوټه کې دفن شوی بس نبی علیہ السلام روزه مبارکه کومه ده الله پاک دې موږ تاسو بار بار بوزي دا ام المؤمنین هغه کوټه ده د دې خصوصیت او بل نبی علیہ السلام په ام المؤمنین سره په پرده کې ملاس او جبرئیل علیہ السلام په دې تو وحی وروړه په داسې دوران د دې خصوصیت او بل ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پاکی او براءت اللہ په قرآن کې بیان کا خپل باندې په یوسف علیہ السلام د زنا الزام لګیدو الله پاک داغه صفائی را وستا په یوم ماشوم په اقرار سره لیکن ام المؤمنین براءت الله رب العالمین په خپل باندې وکړ او وګ خصوصیت دادی چې دې ته په دنیا کې د جنت خوشخبری منو سنو شووا چې دا د جنت بیبی ده د نبی علیہ السلام د بیبی ام المؤمنین هغه کمالات او هغه فضایل نن سبا دنیا کې ډېر خلک رافاسي ام المؤمنین پس بکواس کوي لکه دا شیعاګان دي ام المؤمنین پس ډېر زیات سپکه خبرې کوي حالانکه د دې د مقام او د مرتبه نه د سر خبر نه دا خو ظالمان کمقل دي ناپوه دي پیږي نه که کله د ام المؤمنین مرتبه معلومه شوه چې په قرآن کې فضیلت راغی نو د دې نه غټه خبره بله څه ده
چې الله پاک وته نیک وي او الله جل شانه دا غي صفائی په قران کې بیان کړه بیا دا انسان په خبرې کول دا د کافر نه علاوه بل څوک نشي کولی ندی تو واقعات افق وي نو الله جل شانه فرمایي ان الذين جاءوا بالافك يقينا كسان تغيرات الكردي بدروغ باندي دا واقعات افق عصبة منكم دا یو جماعت استاسو دا مومنانونا لا تحسبوه شرا لكم تاسو گمان مکری پدی باندی بدو چه دا استاسو دا پارا بد دی بل و خیر لكم بلکه دا استاسو دا پارا خیر دی لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم دا هر سړی لكل دا هر سړی دا پارا لكل امرئ منهم دا هر یو کس منهم ددوینا ما اكتسب من الاثم هغه سزا به وي چې د کوم غټلی وي د ګنانا د ګنا سزا به هر چا خپل ملاوي والذي تولى كبره او هغه کافر او منافق رئيس المنافقين ابي بن سلول تولى كبره چوچت کړو د لرد تکبر منهم دبینا له عذاب عظیم د لپاره عذاب وی لولا اذ سمعتموه ولنو کلچی سمعتمو فاوق کی اوریدلی وی تاسو دا پیغام دا خبر موریدل ظن المؤمنون والمؤمنات گمان کړي مؤمنانو سړو مؤمنانو خذو بانفسهم فخفل ظلم کی خيرا دخير وقالوا اول بدبي هذا افك مبين دا دروغ کار دي تاسو کم از کم دا سی ویلو د مؤمنان لپاره دو چې پیغام دا سره ورسېدو تاسو به د خیر خیال کړو غلط خیال موزین کې نه راوستو لولا جاءوا عليه باربعه شهداء ولن راوستل دی پدې دروغ خپل باندې سلور گواهان چې د زنا الزام پچا لګي خو سلور سړی نارینه گواهان په عادلان راولي کړ روستي بم فإن لم يأتوا بالشهداء پس هر کله چران وستل دی بشهداء سلور گواهان فاولئک عند الله هم الكاذبون فذا خبر چې دا کسان چې دي فقانون د الله پاک دي دروغ جن دي عند الله مفسرین لیکي فی قانون الله یا فی حکم الله ولولا فضل الله علیکم ورحمته کجرنه فضل الله پاک پتا سبحانه او رحمت الله پاک په دنیا کې او آخرت او آخرت کې لمسکم رسیدل په تاسو ته فيما فاسق افضتم فی چې تاسو داخل شوی پاغه کې عذاب عظیم عذاب لوی تاسو ته دنیا کې لوی عذاب رسیدل د دې خبرې په بنا باندې اذ تلقونوا بلسانکم کله چې تاسو اخیستل دا خبره په خپل جواب باندې بیان ولا تلقی هغه خبره چې د خلی تر حد پورې محدود وي یو ته بیانې بل ته بیانې حقیقت نه لټي چې حقیقت څه تو کنه بس صرف اسونی سنای خبره دې ته تلقی وي نو تاسو په دې باندې خیال کو وتقولون بافواهکم او تاسو کولې دا خبره په خلو باندې ما دا غسل ليس لكم به علم چې نو تاسو پاغي باندې سپوجا تاسو پوجا نو وتحسبونه هينا او تاسو خیال کو په دې خبره باندې آسان تاسو دا وړاندې خبره ده وهو عند الله عظيم او دا خبره په نزد الله پاک باندې رضیات الله یوا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا اول نوې تاسو چې اورېدل وی دا پیغام او دا خبره دي منافق قلتم تاسو ویلوي ما يكون لنا ندي مناسب زمنګ د پارا ان نتكلم بهذا چې موږ خبرو کو پدی باندې تاسو په دسر خپل خوذول د منافق پدی خبرو سبحانك هذا بهتان عظيم سبحانك باقی استاد پاره خدای پاک هذا بهتان عظیم دا تهمت دیر جات پیری یعظکم الله واس کی تاسو الله پاک ان تعودوا لمثلی ابدا چې تاسو واپس نشي پشان د دی واقعي هیڅ کلا ان كنتم مؤمنين كجرتا سو مؤمنان ويبين الله لكم الايات او بیان الله پاک ستاسو د پیدي د پار آیاتنا والله علیم حکیم الله پاک ذات حکمت والا ذات دی ان الذين يحبون يقنا كسان دي خو خوي ان تشيع الفاحشه چخورشي بحياي في الذين امنوا پاکستان کې چې مؤمنان دي د دروغ خبرې خوري لهم بما د دوی د پارا عذاب الیم فی الدنيا والاخره عذاب دردناک په دنیا او آخرت کې دین مراد د رئیس المنافق انور منافقان
والله يعلم انتم لا تعلمون او الله پاک پیږي حال دار چې تاسو نه پیږي ولولا فضل الله عليكم او کشرنه فضل الله پاک پتا سو باندې ورحمت او رحمت الله پاک وان کچرنه فضل الله پاک او رحمت الله پاک پتا سو باندې نبی په دې کې مفسرین جزاء ذکر کوي خامخا به تاسو سزا درکړي په دنیا کې هلاک کړي به وان الله یقین الله پاک رؤوف مهربان دی رحیم و رحم کون کے ذات دی واخر دعوانا الحمدللہ